بلکې میاشتې په 28مه شپه زموږ پیغمبر علیه السلام الله جل شانه معراج ته بللی دی او په دغه 28مه شپه باندې نبی علیه السلام د الله سره دیدار او ملاقات کړی دی او په دغه آیات کریمه کې چې ما تاسو ته وړاندې ولوستله 15مه سپاره ده سبحان الذي اسرى بعبده سبحان الذي پاک هغه ذات اسرى چې د شپې بوتل کړو بعبده په بنده بعبده ځینې خلک وایي چې په ښکاره باندې د پیغمبر علیه السلام معراج نه دی شوی د دې بعبده نه علما محدثین مفسرین حقانی عبرت اخلي چې په بنده خپل سره بعبده په بنده خپل سره لیلا د شپې من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه د مسجد حرام او مسجد الاقصى ته هغه باركنا حوله چې موږ د دغې غیر چاپیره برکتونه ښودلي دي لنریه من آیاتنا دپاره دې چې وویني زموږ د پیغمبر علیه السلام زموږ د نغمه انه هو السمیع البصیر یقینا انه دا هو ضمیر کو چې خدای پاک ته راځي نو معنی داسې دا چې انه بېشکه خدای پاک په دغه وخت کې هو السمیع البصیر اورېدونکی اورېدونکو خو چې دغه ضمیر پیغمبر علیه السلام ته راځي شي نور معنی خپله شوله یقینا په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام هم هر څه اورېدلو او هر څه لیدلو هر څه اورېدو او هر څه لیدلو د دې آیت کریمې په دې کې الله جل شانه د خپل پیغمبر علیه السلام دا معراج شریف واقع ذکر کړی ده او په یو وخت کې لکه د پیغمبر علیه السلام نوم د الله جل شانه نوم چې په کوم ځای کې راغلی دی په هغې سره سره زموږ د پیغمبر علیه السلام نوم هم راغلی دی نو دغه شان دي نو مخکې نه خدای پاک وفرمایي سبحان الذي خدای ته مخکې نه پته وه چې داسې خلک به را پیدا کېږي چې هغه به د معراج نه انکار کوي نو خدای پاک خپل نوم مخکې دی سبحان الذي پاک دی هغه اسرى بعبده پاک دی هغه ذات چې د خپل پیغمبر علیه السلام یې د شپې معراج ته وبلل نو بل نقطه پکې دا ذکر شوله چې د خدای پاک ذکر په کوم ځای کې راغلی دی هلته کې د نبي صاحب ذکر راغلی دی چې کوم ځای کې د نبي صاحب ذکر هلته کې د خدای ذکر ورسره راغلی دی یو پکې دا نقطه ذکر شوه نو بله وجه دا چې د هغې د الله جل شانه په هر شي کې جدا جدا حکمت په مخلوقاتو کې ځینې خلک داسې پیدا کړی دی چې هغه د معراج نه انکار کوي نو خدای پاک دغه واقعه نه مخکې خپل لوی خپل پاکي بیان کړه چې پاک دی هغه ذات او بیا فرمایي ان الله علی کل شیء خدای پاک په هر شي باندې قادر دی ورونو سوال دا پیدا کېږي چې خدای پاک معراج ولې په پیغمبر علیه السلام باندې وکړو د هغې پټ حکمتونه الله جل شانه په هغې پوهېږي او د هغې نه محبوب علیه السلام په دغې حکمتونو باندې پوهېږي لیکن عالمانو دغه معجزې د معراج چې کوم اسرار بیان کړی دی د هغې سویسه داسې ده چې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم بان لهم الجنه یقینا الله جل شانه ان الله اشترى
چې د اسمان او د ځمکې مناظره وه. اسمان هندوستان بهتر ځمکې ته وي. په ما کې فرشتې دي، عرش معلا دی، دانې دی، دانې دی، دانې دی. ځمکې د خدای په دربار کې هغه خدای پاکه اسمان په د ما نه اوچت شو، ما له اوس حیثیت راکړه. د پیغمبر علیه السلام خدای پاک په ځمکه پیدا کړو، دلته کې پیدا شو. نو ځمکې د اسمانونو نه ډېر زیات بیا خوشحالي کوله چې ای اسمانونو ستاسو د زه بهتر یم، زما په مخ باندې د دوه جهان سردار پیدا شوی دی او هغه سردار پیدا شوی چې د هغه د خاطر خدای کائنات پیدا کړي دي. هغه هستي پیدا شوې ده. د بدل باندې بیا د هغې فخر وشو چې هر کله ځمکې داسې طریقه وکړه چې اسمان سر ښکته کړه. خدای پاکه دا په ځمکه کې محمد علیه السلام پیدا کړ، خو لږ نور یې هم راوړه چې موږ هم دا پیغمبر علیه السلام وینو او د اسمانونو فرشتو هم دا شان سوال وکړو چې مولای کریمه موږ محمد علیه السلام نه دی لیدلی چې موږ یې هم وینو. لکه تاسو نو نبی علیه السلام د ځمکې نه تر د عرش معلا او د خدای پاکه پورې په یو شپه کې په لږ غوندې وخت کې ځینې ځینې خلک وایي چې پیغمبر علیه السلام کله واپس د معراج ته راغی نو د نبي صاحب بستره هغه شانتې ګرمه وه او وایي د ګرم چې د ور زنجیر هغه شانتې ډکېدو راډکېدو او پنځه کوچګانې په اسمانونو باندې ورتلو. د اسمانونو په دروازو چې کوم چوکیداران مقرر هغه څوک یې وایي جبرائیل صاحب څوک د سره دی؟ محمد علیه السلام راسره د خدای بدل دی. پان پر یو دروازه ورته کلا وکړه د اسمانونو. دغه طریقې په هر اسمان کې به دروازه ورته کلا وکړه. زموږ د پیغمبر علیه السلام دا شان دی، خو زموږ یې ورسره خدای پاک باور او ایمان او عقیده نصیب وکړو. آمین. یوه شپه د پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې پټې شولې، خو د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک به ودونه او یخ وه. سترګې مبارکې به یې پټې وې، زړه به یخ وه. د دې وجې نه د پیغمبرانو علیهم السلام په خوب باندې د هغې اودس نه ماتېږي. او زمونږ د دې زمونږ بسره د اودس دا ده چې انسان هر کله اودس کړي او په خپل ځای باندې ناست چې څومره خوب کې کوه چې شدر ګړه نه وایي ستا اودس نه ماتېږي. که څو ګنټې خوب کې کوه خو که هر کله د خوب په دې دوران کې په تا باندې خوب غالب شو او روان وي په ځنت ودې او ځمکې ته ورسېږي او چې یخ کړي ستا اودس مات شو. بله مسله چې هر درته دا په ناسې باندې اوده وي او روان وي ځمکې ته د رسېدو نه مخکې یې شولې او ځمکې ته ونه رسېږي نو ستا اودس نه دی. دا مسلې به یاد لرئ. بعضې وخت کې ځینې خلک چې دی نو دا د جمعې په ورځ باندې ډډهوالې وکړي، څوک ورته لکه ته خو دوسری نه نه ته یې خلاص کړه. شیطان یې په دې باندې مجبور کړي په بې اودسۍ کې لمونځ یې کوم نه شو. دا مسله به یاد لرئ چې زموږ اودس ماتېدل په خوب باندې کېږي، خو چې انسان ډډه نه وایي په اودس باندې ناست دی، دا اودس به نه ماتېږي. خدای دې موږ ته بلې مسلو د عمل توفیق راکړي. آمین. بیا د پیغمبر علیه السلام چې هر کله یو شپه کې تشریف فرما دی آرام یې کوو نو جبرائیل علیه السلام د مکې مکرمې کې وګرځول د هلته کې د پیغمبر علیه السلام د امتیانو لوی او ټول ګناهونه ولیدل چې هغه د قیامت پورې کې څومره خلک د ټولو ګناهونه یې ولیدل. د پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د شپې خوب کې او
निस्बहु अव इंकुस मिन्हु कलीलन, या निमशपा या दागे कम, औ जिद अलैहि या दागे नज़ियाद, निमशपा या दनिमशपी नज़ियाद या दनिमशपी कम खैर आराम कवा। वरत्तिल कुरान तरतीला, और ज़मा कुरान पर तरतील सर पर आराम आराम सर लगा। नबी अलैहिस्सलाम का खुदा के दरबार के सवाल के खुदा पाक पति बदमा तो गुनाहों माफ खुदा मखिल और खुदा फरमाए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम खुदा टोल उम्मत गुनाहों माफ और वाली साबत इसको बच्चे खुदे शब्दीरी की और दागी के पार दुआगानी की खुदा नी उम्मत गुनाहों माफ और वाली दुनिया मशहूर दबा बंदगी की दागी के पार दुआगानी न पंद्रह वक्त होता नबी समझ के मौला करीमा किताब जुमा दास वो फरमाए चीनी मशबा या दागे नज़ियात कम जिस तरीके से दोस्तान ज़मात मुमकिन गुनाहों माफ के नखदे फरमाए और दोस्तान गुनाहों माफ दुरुड़ो पति वाक़े के तास मुखालक जिक्र हो गए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़मून द पार पर कम शास्त्र दुआगानी करी थी और यौबन सोच जमा बज़े की पैदाश मुंगा है इंसान ना जो पैगंबर अलैहिस्सलाम इंसान चंगो पैगंबर तुम शांत ने मुंग पैगंबर शांत ने यौ मुतब हिदावा कि द पैगंबर अलैहिस्सलाम पर रुके ज़मून द पार का ममीना ज़मून द पार का पतवाहे वाले का खबरान का परेशानी ज़मून पर दोज़ख के दर पर सुम्र परेशानी दाता गिरचा पड़ते रहे दान तैयार करे तास गिरचा पड़ के दबल मुसलमान द पार कम राजी जल्दा ईसा के दो वक्त पर जन्नत के लाश चा पड़ते ज़मून द मोहम्मद अलैहिस्सलाम दा हैसियत कि दफल उम्मतियान गमुना ज़मून द पैगंबर अलैहिस्सलाम पढ़ो के बहुत प्रात दफल उम्मत मोहब्बत ज़मून द पैगंबर से पढ़ो के मजबूत पदे करत बांधे नबी अलैहिस्सलाम पर शकोश को इबादत पायो वक्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम द सहर को वक्त आराम करो और द आराम को वक्त पे वही रहा पैगंबर अलैहिस्सलाम तुझे कदा आराम पे पदे वक्त कदा आराम वक्त दोस्तान उम्मत का सहारा नबी सब बहन के पास दकोरो इच्छा दे जिंदगी नेक लाड़ यौगार तलाव पगार के वतन द अल्लाह जल्ल शानो बंदगी शुरू करा पदा निशान सरा कि जड़ागानी और रज़ारे दुआगानी दखले को दरबार के बाद ज़मून के पैगंबर अलैहिस्सलाम खुदा पाक द उम्मत के पार करो सहाबा किराम दरिया के पल पसे सिगर दिलागर दो पैगंबर अलैहिस्सलाम का कम नहीं चार दिन मिला गया यो सहाबिला ने गच दिन पूरी यो शबंगी गड़े बेगे सरा दरश बंगी तो ये बता दो पैगंबर जन्नत दे दे ओ ये रो उस्ताद पैगंबर पे जन्नत उधर गार बदलना द उम्मती आवाज और ज़माना गड़े बेगे हाथ सबकत के क्या और कसर सहाबा ने मुंतज़र पैगंबर दीप सिला चुबूरी नबी अलैहिस्सलाम का गार के सर पर सजदे
ګردې بیا اورېدلي دي او جوړاګانې کوي. دا صحابو ته حضور 3 ورځې شپې شوي چې تاسو کور کې نه غیب شوي زمونږ او ټول خلک تاسو پسې ګرځي. تاسو مهرباني وکړئ د چې کور ته لاړ شو چې صحابه کرام هم په امن شي او هغې له کړۍ په قرار شي او د بیبیانو هم په قرار شي. نبی صاحب فرمایي چې نه، د امت بخانه غواړم د خدای نه چې تر کوم حده پورې زما خدای زما امت نه وي بخلي، هغه په دې نه ډکېږم. دا صحابو ته حضور ما کې څومره د خدای بندګي کړې ده، همې ستا امت ته بخلي ده، خو زما سره لاړ شه. وایي نه، دلته کې د بل چا کار نه کوي. دا صحابي لاړو او د پیغمبر علیه السلام کور ته لاړو او د بهر نه اواز وکړو. فاطمه رضی الله عنها اواز وکړو، وی نبی علیه السلام میلاو شو راته په فلاني غر کې یو غار کې دی او تاسو چې کوشش کوئ ما ورته ډېرې خوب نه راځي راسه. فاطمې رضی الله عنها یو څادر راواغوستو، 12 ځایه شلېدلی و، 12 ځایه شلېدلی و، هغه یې ګنډلی و. د ځان نه ګېچه پرې تاو ورتاو کړو، تاو ورتاو کړو، نېغه لاړه غار. بابا جانه ټول خلک په تاسو پسې ظاهر دي، غمګین دي، بیبیانې چړاګانې کوي چې محبوب علیه السلام چېرته تللی دی، تاسو دی کې ځو. نبی صاحب فرمایي بچیا ما ته خدای پاک فرمایي چې ستا امریکان به روزخته روزوم دي، دې کې خدای پاک زما مختیار وکړو. د هغې پورې مننه چې خدای پاک ما ته په خپله باطني فرمایي. فاطمه ته کې حضور بابا جانه تاسو مهرباني وکړئ، زما کې څومره د خدای بندګي کړې ده، ستا امت ته مې بخلې ده. حضور رسول الله نبی صاحب ته فرمایي چې بچیا دلته کې د چا کار ما ته په خدای په خپله آواز کړه. بیا ځینې کتابونه لیکلي دي چې فاطمه ته وایي چې بابا جانه زما حسن چې چا شهید کړی دی، په قیامت کې که چېرې ستا امتیان خدای نه بخل، نو زه به د خپل حسن په حق کې خدای پاک یم چې خدای پاکه ادې په حق کې د ادې د خاطره د پیغمبر علیه السلام د بابا جان امتیان وبخل. کو چېرې بیا یې ونه بخل، زه چې زما د حسین د شهیدګۍ په خاطر باندې زما د بابا جان امتیان وبخل. دا کتابونه مسلې کړي ده، خو دې نه پته لګي چې فاطمې ته د مخکې د خپلو ګټو دا پته وه چې نسبت کېږي. کو چېرې په دې باندې هم عمل نه شي، نو زه به